أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نننی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 45 46 47 درې آیاتونه ویلې کېږي. د عیسی علیه السلام او بیبي مریم قصه چې نو هغه روانه وه. نو کله چې بیا حضرت مریم رضی الله تعالی عنها د هغه چې نو لوی عمر ته ورسېده، بلوغ ته ورسېده، نو څنګه چې مخکې مونږ ویلو حضرت زکریا علیه السلام په بیت المقدس سره دی له اوچت ځای جوړ کړو، کم چې په صورت مریم کې د هغې ذکر کړی دی مکانا شرقیه. اوس آلتې چې نو هغه دغه شانتې دوو دیوالونه چې دا راجمع شي لکه دغه ځای چې دی ګوټ ورته ویلی کېږي. نو داسې ګوټ به وه او هغې ګوټ ته به د ټاټ یوه پرده چې دی نو هغه به دا کړې وه او سلخانه شانتې به جوړه. نو کله به چې د غسل حاجت و نو د هغه وخت کې به د هغوی به په هغه ځای کې غسل کوو، هغه ټاټ به یې راښکته کړو او غسل به یې چې دی نو هغه یې وکړو. نو بیبي مریم چې دی نو هغه غسل وکړلو. غسل نه وروسته چې څنګه یې جامې واغوستلې، نو ناڅاپه په دغې دوران کې چې نو هغه حضرت جبریل علیه السلام چې نو انساني شکل کې رالو، کم چې صورت مریم کې د هغې ذکر را روان دی. نو چې کله ورته چې نو هغه جبریل علیه السلام په دغه شکل کې رالو، نو بیبي مریم ورته ډایرک دا وویل که چېرته ته چې نو هغه د خدای نه یېرېدونکی نو زما د دې ځای د خوا نه لړ شه، ځکه هغه وایي چې په دې حالت کې دې ځای ته چې نو هغه دا سړی رالو نو د به اراده هم غلطوي. نو جبریل امین ورته ډایرک دغه شان وی انا رسول ربک، زه ستا د رب چې نو هغه رسول پیغمبر یم، جبریل یم، الله پاک را لېږلی یم چې تاله زه چې نو هغه بچی درکړي. الله پاک ته ته یو عیسی علیه السلام په نوم یې زوی درته هیبه کول غواړي. نو دلته اوس د هغې دغه تذکره کېږي. بیا ول الله پاک هغه ورکړو، حالانکې هلته چې نو حضرت مریم رضی الله تعالی عنها هغې دا هم وی چې لم اکو بغیه، څنګه به زما چې دی نو هغه بچی کېږي. د انسان چې به اولاد کېږي نو دا د دوو وجو نه کېږي. یو دا چې دغه بني آدم چې نو هغه شادي شدی حق حلال طریقې سره چې نو واده یې کړی. نو هغه لاندې په دې آیات کې 3 آیات کې راځي انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مال خو لا یو انسان هم لاس نه دی راوړی، یعنی حلال طریقې زما نکاح خو شوی نه دی. ولم اکو بغیه په صورت مریم کې هلته وایي چې زه خو داسې بدکاره هم نه یم، نو بیا به زما چې نو هغه بچي څنګه کېږي. نو پرشتې ورته وویل چې نو دا د الله خوښه ده، الله رب العزت چې نو هغه دغه شانتې غوښتلی دی او الله پاک چې کم کار غواړي هم هغه شانتې چې نو هغه کېږي. نو دغه دوران کې چې کله د غسل نوزګار شوه نو پرشته راله جبریل امین او هغوی ورته ویل چې ان الله یبشرک، الله تعالی چې نو زیر درکوي بکلمت منه، د خپل طرف نه د یوې کلمې یو حکم چې د هغه عیسی علیه السلام دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د کلمې نه مراد حضرت عیسی علیه السلام دی او عیسی علیه السلام ته روح او دغه شانتي کلمه دا ورته ویل کېږي. نو کلمه ورته د دې وجې نه ویل کېږي چې دا په لفظ کن سره پیدا شوی دی، او روح ورته په دې وجه ویل کېږي چې په روح الامین جبریل امین په واسطه سره چې دی نو الله پاک د دوی حفاظت کړی دی. نو دې وجې نه ورته چې بکلمت منه، د الله د طرفه چې نو هغه په خپل یو حکم سره اسمه چې نوم به د دغه چې نو هغه سوي المسیح
عیسی ابن مریم. نو دې آیات کې د عیسی علیه السلام متعلق 3 نومونه چې دی نو هغه تذکیره وشوله، مسیح، عیسی، ابن مریم. 3 نومونه چې دی نو هغه ذکر شولو. نو عیسی دی خپل نوم و، مسیح دی لقب ولو، او ابن مریم دی صفت ولو. عیسی علیه السلام په دې آیت کې 3 نومونه ذکر کړل، عیسی، مسیح او ابن مریم. عیسی نوم خپل، مسیح لقب ولو، ابن مریم صفت و. لکه عام طور که خیال مو کړی سړی چې نه نو هغه یادېږي، نو هغه صفت چې نو په پلار باندې یادېږي. لکه مثال په طور کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، نو پلار خو چونکې چې نو هغه خو د دې پلارونه الله رب العزت چې نو هغه خرق عادت پیدا کړو، نو د قولو اوس که تاسو خیال کړئ نو مسیح دا عیسی علیه السلام ته هم وای، او مسیح دا دجال ته هم ویل کېږي، مسیح دجال. او مسیح عیسی علیه السلام ته ویل کېږي چې اسمه المسیح عیسی ابن مریم، د عیسی علیه السلام لقب هم دی. نو عربی ګرامر واره چې نو هغه پیژني چې نو هغه دا د مسح یمسحون باب چې نو فتح یفتحون راځي، نو په معنی چې نو هغه راځي سره مسح کول سره. نو عیسی علیه السلام ته مسیح د دې وجې نه ویل کېږي چې کم سړی به مادرزات اړون و یا به په هغه باندې برګی و، نو چې عیسی علیه السلام به په خپل لاس مبارک راخ کودو، نو الله پاک به دله شفا ورکړه، دی به یې ښه کړلو. دجال ته چې دی نو مسیح چې دی نو هغه دغه ویل کېږي، هغه ضربن راځي، صاح یصیح صیاحة راځي، او په هغې کې بیا معنی د مسیح د چې دی نو هغه سیل او تفریح کوونکی. نو دجال چې دی نو هغه ته مسیح دی وجې نه ویل کېږي، هغه د ټولې دنیا چې دی نو هغه به چکر لګوي، سیوا چې دی نو هغه د څلور زونه. نو نمبر 1 بیت الله شریف ته به نشي راتلی، نمبر 2 مدینه منورې ته به نشي راتلی، نمبر 3 چې دی نو مسجد اقصی ته به نشي راتلی، نمبر 4 کوه طور ته به نشي تلی. د څلور زون ته به دی کوشش کوي، خو دې ته به نشي تلی، فرشتې به د هغې نه منې کوي، نور به د باقي ټولې دنیا چې دی نو هغه چکر لګوي. 40 ورځې پورې چې دی نو هغه به دقه مسیح عیسی دا چې دی نو دجال وي. 40 ورځې کې اولنۍ ورځ به د 1 کال امري، 2 ورځ به چې دی نو هغه د میاشتې امري، 3 ورځ چې دی نو هغه به د هفتې امري. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تپوس وکړو د الله رسول چې د یو ورځ د کال امرین، آیا مونږ به جنانو د 5 منځونه کوو که د کال امر به کوو؟ نبی علیه السلام د کال امر منځونه چې نو هغې کې به تاسو کوئ، د کې به په هغه ټایم سره چې نو هغه دا کېږي. نو بهرحال نو دی چې نو هغه ته د دقې وجې نه ویلی کېږي. یا بعضې حضرات چې نو هغه دا هم ذکر کړی ده، دا درس کې اکثر زمونږ نور حضرات علما نور کسان هم دی، نو ځکه مې وویل چې مسیح دا چې دی نو د فاعل په وزن راځي، او فاعلون دا چې دی نو هغه کله په معنی د فاعلون او کله د مفعولون هم راځي، یعنی کله د فاعل د کار کوونکي په معنی، او کله چې دی نو هغه د مفعول کار چې نو کړی شوی په هغې په معنی هم راځي. نو مسیح عیسی علیه السلام چې دی نو هغه د فضلت دا چې دی نو فاعل په معنی د فاعلون سره دی، او د دجال په باره کې چې نو هغه بیا د مفعول د ممسوح دی. نو عیسی علیه السلام دغه مقام اول ته دجال چې دی نو هغه کاڼه که مخکې چې نو هغه تاسو به اورېدلی شئ چېرته چې دجال چې دی نو په یوه سترګه باندې هغه دغه کاڼه ولو، نو د دې وجې هغه ته ممسوح ویلی کېږي، نو ځکه هغه ته هم مسیح وایي او عیسی علیه السلام ته به هم وي. عیسی نوم ابن مریم دی چې نو صفت و. الله وایي داسې بچی به چې نو وجیحا فی الدنیا والآخره، دنیا کې به هم ډېر لوی شان او مرتبه چې نو هغه به، او په آخرت کې به هم ډېر شان و من المقربین، او د الله پاک د نږدې بندګان نه وي. مخکې څو کرته مونږ ویلي الله جل جلاله دنیا ته چې نو هغه 1,40,000 کم و بیش انبیا علیهم السلام را لېږلي، 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو کې 313 چې نو هغه رسولان دي. په 313 رسولانو کې 15 چې نو اولو العظم چې نو هغه پیغمبران دي. نو دغه اولو العظم کې 15 نمبر 1 رسول الله صلی الله علیه وسلم، دویمه درجه چې نو هغه د حضرت موسی علیه السلام، دریمه درجه چې نو هغه د حضرت دویمه درجه د حضرت ابراهیم علیه السلام، دریمه د حضرت موسی علیه السلام، څلورمه درجه چې نو د عیسی علیه السلام، او 5م نمبر باندې چې نو هغه حضرت نوح علیه السلام.
نو زینو هغه به مخور وي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او من المقربین ویکلم الناس فی المهد وکهلا خبرې به کوي چې نو هغه د خلکو سره په مهد کې زنګو کې په غیږه کې وکهلا او په لوی عمر کې ومن الصالحین او د نیکانو نه به وي. اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې زنګو کې خبرې کول دا خو جو صحیح ده، دا خو معجزه ده چې سړی ورکوټه په غې کې او د غې کې ماشوم چې نو هغه خبرې وکړي. وکهلا او په بوډاوالي کې کهولت زمانہ کهل ویل کېږي عربی لغت کې د 30 نواله 40 سال زمانه ته د 30 نه د 40 پورې چې کم دورانیه د دې چې نو هغه کهل ویل کېږي کهولت زمانه دغه ده. نو وس دغه وخت کې په پوخ عمر کې ټول خلک چې نو هغه خصم او مضبوط او پخې خبرې کوي. نو یو حضرت چې نو هغه تنویر رحمت الله علیه چې نو هغه لیکلی ده د بیان القرآن کې وایي چې دا په دې وجه معجزه ده د په پوړکوالي کې داسې صفا ستره چې نو هغه خبرې کوي لکه څنګه چې سړی په کهولت کې د 30 نواله د 40 در عمر کې نو عقل پوره شي په دغه ټایم کې سړی څنګه سمې خبرې کوي نو دغه شانت عیسی علیه السلام پوړکوالي باندې چې نو دا خبرې وکړي نو ځکه دا صفت دی. دویم چې نو اشرف دا چې نو مفتی شفیع رحمه الله معارف القرآن کې چې نو هغه دویم وجه لیکلی ده چې دا په دې اعتبار سره معجزه ده چې دلته چې نو هغه به خبرې کوي فی المهد په زنګو غیږه کې وکهلا او بوډاوالي کې یعنی عیسی علیه السلام دنیا نه چوچتېدو په هغه وخت کې 33 سال عمر ولو واپس به بیا چې نو هغه دنیا ته راځي او خلکو سره به دقه د دین خبره کوي هغه شانتي فصاحت او بلاغت سره نو معلومه دا شوله چې عیسی علیه السلام دا نو هغه قتل کړی شوی نه دی کم چې د عیسایانو د یهودیانو عقیده ده بلکې داغه د مسلمانانو چې کوم حق او سچ عقیده دغه عقیده مطابق هغه په اسمانونو کې الله پاک محفوظ کړي ژوندی دی او په آخرت کې به دنیا ته بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت چې دی نو هغه باندې به عمل کوي. قبیله ازد شنو کې چې دی نو هغه د عربو مشهور معروف او د ټولو نه ښکلې قبیله چې دی نو هغه یعنی غلی خلک دی په دغه کې بچنه نو هغه حضرت عیسی علیه السلام وعده کوي بیا به دغه وعده نه ورست دوه بچي وي کېږي یو ځوینه به چې نو هغه موسی او د یو ځوینه چې نو هغه به محمد نومي نو دغه وجنه چې نو هغه وکهله د صفت دی. قال نو اوه مریم بی ربی ان یکون لی ولد الا زما بسنګ بچي نو اوس دلته نو چې داغه شک یا تردد وو ځکه چې مریم ته خو د وړکوالي نه د الله رب العزت خرق عادت کرامت او دای چې نو هغه لیدل ول چې به موسمه موي او دا هر څه به ول ورکولي مقصود چې نو هغه دا چې قالت ربي ان يكون لي ولد یا الله زما د پاره بسنګ بچي یعنی آی زما بوس پسله دین واده تنظیم کیږي زبو واده کېږم بیا به دغه پوجا زما بچی کېږي کسنګ کم ترتیب بکی په کم عادت مطابق عام عادت خدا کړي ولم يمسسني بشر او مال خلاصه پورې لاس دې نو هغه یو انسان هم نه راوړي مخکې ماته استوي اولتي په صورت مریم کې دی ولم اكو بغيه او نه زو دې بد فعل خزه چې نو هغه هم نه نو جبرئیل امین ورته قال كذلك الله يخلق ما يشاء هم د قشان دغه صفت باندې به نه به واده شوی نه چې نو هغه ته بدکاري خدا د الله فیصله ده الله چې نو هغه څنګه غواړي هغه شانتي کوي الله ته هم دسه منظوره د خرق عادت چې نو هغه تعالی یو پیغمبر زوی درکې اذا قضا امرا کله چې الله فیصله وکړي د یو کار فانما يقول ناغه ته وای کن له کن شم نو هغه بیا فیکون شوی نو دغه شانتی به الله پاک چې نو هغه دغه فیصله کړی دا او دغه فیصله ته بچیان الله تعالی د غزوې درکې الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. اذ قالت الملائکه هر کله چې اویل پرشتو یا مریم اے مریم ان الله بشک الله پاک یبشرو کې زیر درکې تا ته بکلمت منه د خپل یو حکم اسمه چې نوم بداغه المسیح مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم وی وجیها فی الدنیا چې نو مرتبه خاون به په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې ومن المقربین او بدن ذو خلقنا
ويكلم الناس او هغه به خبرې کوي د خلکو سره فی المهد په زنګو کې غېږه کې وکهله او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او به د نیکانو صالحانو نه قالت هغې ویل ربي ای زما ربه انا یکون لی څنګه به وي زما دپاره ولدون زوی ولم یمسسني او نه دی رارسېدلی ماته لاس بشرون د یو بني آدم قال نو اویل فرشته کذالک الله هم دغه شانتی الله یخلق پیدا کوي ما یشاء سچ غواړي اذا قضا امرا هر کله چې فیصلو کې د یو کار فانما یقول نو پس بشک وای له هغه کار ته کن شا فیکون پس هغه شي اذ قالت الملائکه هر کله چې ویلو فرشته یا مریم او ای مریم ان الله بشک الله پاک یبشرو کې بشیر درکې تا ته بکلمت منه د خپل طرف نه په کلمې حکم سره چې نوم بداغه اسمه نوم داغه المسيح مسیح بوي عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم وجيها فی الدنيا مخور به په دنیا والآخره او آخرت کې ومن المقربین او بدن نږدې شونه ويكلم الناس او هغه خبرې کوي د خلکو سره فی المهد په غېږه کې وکهله او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او به د نیکانو نه قالت هغې وویل ربي ای زما ربه انا یکون لی څنګه به وي زما دپاره ولدون زوی ولم یمسسني او نه دی رارسولی ماته لاس بشر یو بني آدم قال نو اوې فرشتې کذلک الله دقه شان الله پاک یخلق پیدا کوي ما یشاء څه چې وغواړي اذا قضا امرا هر کله چې فیصله وکړي د یو کار فانما یقول نو پس بشک وایي له هغې کار ته کن شا فیکون فساغه شي دا یو چې نو هغه وظیفه ده تجربه پې هم ده شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب چې نو هغه ذکر کړي ده وایي چې نو هغه کم سړی بیمار وي سړی وي ښځه وي وایي د رمضان المبارک په درېیمه جمعه رمضان المبارک په درېیمه جمعه څه ټایم کې هم چې دی نو هغه دا وظیفه وکړي او بیا په اخلاص سره دعا وکړي الله رب العزت به ورته د دغې بیمارۍ نه چې دی نو هغه شفا ورکوي جهاد چې نو وظیفه دا ده لاول به چې نو 11 پیرې 11 پیرې درود ابراهیمي وایي د مانځه دا درود شریفو بیا به د هغې نه وروسته چې نو هغه 21 پیرې علم نشرح صورت وایي بیا به دغه نه وروسته 21 پیرې چې نو سورت قدر انا انزلناه فی لیلة القدر دا صورت به وایي او بیا به پسې 11 پیرې چې نو هغه درود ابراهیمي وایي بیا دې په اخلاص سره چې نو هغه ځان له دعا وغواړي الله رب العزت په هر بیماری کې چې دی مبتلا الله پاک بوله د دغې بیماری نه چې نو هغه صحت ورکړي الله دې نو هغه موږ ته ټول عمل کول توفیق راکړي د نن درس کې مو سره دغه ډېر کسان چې نو هغه دغه اوري نو سبا کې خیر چې نو هغه بیا د درېیمه جمعه راځي دې وجه دا موږ که څوک کوي څوک دی نو هغوی چې د قضا وظیفه وکړي وخت عین پکې نشته